دا هغه ماشومان هم خیمه چې کوم هغه یتیمان شوي دي او بابا دې څه شو دا که سبا لږ معمولي شانتې شعور حاصل کړي دا به خامخا تپوس کوي چې مطلب زما پلار څه شو زما پلار چا وژلی و پوره علاقې له چې کوم د تولا منډې والي دي ډېر خدمتي د قام او د ولس لپاره ډېر خدمتي سړی و داسې نوجوانان ولیدل په چغو په ژړا باندې چې تاسو په الله یقین وکړئ چې هغه موږ پېژندل هم نه هغه دي ظالمان ظالم سره مظلوم سره ناست وکړي دا علاقه پې ټوله خفه ده دومره ښه سړی و بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې بخونکی او مهربانه ذات دی دا یو حقیقت دی چې د دنیا ژوند به حقیقت کې ختمیږي خو مونږه چې کله دا ژوند د بلې طریقې سره اخلو د هغې دپاره نور اسباب جوړو راپاسو او د بل خونه ورانو د بل چا باندې ډز کوو لکه دا د مسلو یا زمونږه د پښتو د روایاتو دا حل نه دی زه به دا ووایم چې لکه دا زمونږ د اواز د پښتنو نه صرف په پاکستان کې بلکې په بیروني ممالک کې هم دا ډېر زیات خور شوی دی او دغه یو اواز کیږي چې مطلب لاړ شه او دا پلانکې اوله او دا مسله به حل شي زه موجود ما د بنات کلي کې چې دا د انقلاب تاڼي حدود دي د دې کلي یو ډېر ښکلی ځوان د دې کلي خدمتګاره نه صرف ناظم بلکې کونسلر هم پاتې شوی دی دا ما سره د هغې د رشتهداران د خپلوان او دا ګلونه ماشومان چې دا لکه یتیمانان هم شو ټیک ته چې پالنو والا ذات الله دی خو دا ماشومان دا چې غټیږي دا که سبا لږ معمولي شانتې شعور حاصل کړي دا به خامخا تپوس کوي چې مطلب زما پلار څه شو زما پلار چا وژلی و دیو سره به تپوس کوو چې عطاالله څنګه ووژلی شو د دې خلکو سره د دیو څه تنازع وه او هغه د علاقې دپاره څه خدمات وه السلام علیکم ورور وعلیکم السلام تاسو عطاالله څه کېږي عطاالله بس موږ ورونه مې یو ګاونډیان مې هر څه دا څه چل شوی و دا بس دغه کس سره پیسو تنازع وه او هغه غریب په خپلو پیسو پسې به ورغلی و تپوس به د پیسو کولو بس هلته چې کوم دی هغه خلکو به په هغه ټایم کې بې راوتلی دي ځوانه به دا غریبي هغه که وویشتل څه ویشو بل دا چې دې ماشومانو د دې ټول کلي غټه خدمت کړی دار سړي او ورکوټ یې د غټو د ماشوم د علاقې د علاقه زمونږ ډېره غریبه علاقه ده دې غریب 500 روپۍ تاوان خپل کړی دی خلکو جرګوله تللی دی خلکو له ډېر لانجې وارې کړي دي بس غریبان یې خپله دغه مسله ورسره حله دا بچي غونډې یتیمانان شول الله دې تاسو له صبر درکړي تولا چې کوم دی هغه زما خوریا دی صحیح ده هغه خوریا د تولا چې کوم دی د کلي څه چې د پوره علاقې له چې کوم د تولا منډې والي دي ما به چې کله ورسره میلاو شوم یا به مې راوغوښته په ټلیفون باندې نو ما به ورته خورټه ویه ما چې ته دومره پوایي او 3 ګنټې خو د خپلو بچو دې کور له ورکوه نو ما ته وایي ماما چې نه دا د اخرت ګټه ده او خدای شته چې تل به چې تاسو څنګه تسلي غواړئ زه درته کومه چې ده به هر سړي سره د خپل جیب نه پیسې لګولې که د تاڼې منډه به راغله که د ټرانسفارمر به راغله دا مزي بیا اچول هغو به وړی به پټ کول ده به چې کوم دی بیا په سوال زاري پیسې به ورکړي بیا به راواچول نو دا ټول کلی خو تاسې هم خوشحاله دي ټول کلي کې ملا ماته شوه داسې تر مټي بچي خټکو ګل تر مسیزو سړیزو پورې چې کوم دی په ده باندې خلک ودرځېدل باقي چې کوم د ده جنازه وه لکه څنګه مونږ واړه راغږ شو ډېرې زیاتو جنازو له تللي خو ما په خپله زندګۍ کې داسې جنازه نه ده کتلې د هغې ویډیوګانې مونږ سره دا جنازې شته نو الحمدلله په هغه جنازه کې مونږ داسې سپین ګیري داسې نوجوانان ولیدل په چغو په ژړا باندې چې تاسو په الله یقین وکړئ چې هغه مونږ پېژندل هم نه چې هغه د تولا په دې خدمت باندې او په دغه باندې چې کوم د هغو افسوس کوو جړل د دې علاقې دغه دومره هغه ورکړی و اکثر که موږ وګورو زیاتره خلکو نه ډز به وشي ځکه چې بیا د علاقې چم ګوند نه خلک نورو خلکو سره مرابطه کوي آیا هغه خلکو داسې څه داسې اطلاع یا څه سوال جواب څه داسې دا چې موږ پېمانه یا موږ نه غلطي شوې یا داسې یا دویمه د جرګې مرکې څه لارې تاسو را اپناولو لپاره څه لاره اپناو کړي نه لا تر اوسه پورې د هغې څه نه ده راغلې زموږ د اوږدې نن دویمه ورځ ده او هغې نه څه سوال جواب نه دی راغلی نو بس هغه دي ظالمان ظالم سره مظلوم څه ناسته وکړي هغې ظالمان نه وي هغې ناستې ته کېناستې خو په هغه روغه به ناست وي د دې نه پس به هغې مونږ سره څه کېږي ځکه چې هغې خو چې کوم زمونږ د سر کړی هغې ویشتلو بل په دې باندې څه کې چې
زمونږ خو بیا سم ملا ماته په دې باندې ټول علاقې ملا ماته ده والله دومره زنانه راغلي په خدای رسول ته ویل چې دومره رجاله څه چې هغه زنانو خدمت کړي د ماشومانو یې کړی د نور چې څومره د وسایلو وي والله ډېرو خلکو وایي چې والله کې مینین دومره کار کوي لکه ده چې په دې ناظمۍ کې کړی دی پوه شو کتونکو زه تاسو ته هغه ماشومان هم ښیم چې کوم هغه یتیمان شوي دي او یقینا لکه ما هم تاسو ته پیل هم دا روشنما شوله په دې دغه باندې چې مطلب تاسو ډز وکړئ دا ښکلي دا ګلونه ماشومان دا تاسو ګورئ دا به راغه ټیک لکه دا به دوی سره خبرې کوم چې ستا سره هم دي تیزې خبرې وکړه او بابا دې څه شو قبر کې دی قبر کې پیژنې او بابا سره به یې ګپ مپ لګولو هغې به د څه نوم اخیستو تیزې خبرې وکړه که هماغه ته خو تکړه بچی یې دې ټولو کې ته تکړه یې ته اولاد او پلار دې څه ویل تا ته به او سبق له بدلي څه ویل ته چې سبق وایه که نه ته خو بار ټیم مې دې وروڼو سره به دې لانجې جګړې کولې دا به دې کولې چې نه به یې منې کولې قدرمنو پښتنو د دې ټول هر څه حاصل وصول بعض اوقات کې انسان لاړ شي د یو ځای دپاره د خیر دپاره هلته په شر وړي او بعض اوقات سړی لاړ شي د شر دپاره هلته انسان ته دوست میلو شي دا ټول معاملات دا هر څه دا زمونږ د زندګۍ سره منسلک دي خو زه به لکه بیا دا یو ځل بیا ووایم چې لکه زمونږ په دنیاوي چې کوم مسایل یو بل سره راځي لین دین ته راځي جنگ جګړې شور دا په کور کې هم ګرموښي جنګېږي خو لکه دا د خبرې غرض نه دی چې لکه زه راپاسم او بل باندې ډز یو کوم یقینا دا تاسو چې دا ما سره کوم ولاړ دي لکه دیو سره دا په دې حجره کې تاسو په دې دعا کې دا خلک وکړه دا لکه څه د مستۍ هغه د وجې صرف د دې لپاره راغلي چې دې بل سره خپله غمرازي وکړم دا ورځ سبا په ما باندې هم راځي د مرګ خو لکه صرف خلک په دې باندې یو بل سره خپل خفګان یو ځای کوي چې مطلب دا د وژلو دا طریقې دا به مونږ ختمو او یو بل سره به د مینې او د بایچارې هغه نظام جوړو چې کوم مونږ ته زمونږ اسلام زمونږ دین او هغه اپنو کړی دی زه کوشش کوم دا باباجي په خیر راغلی السلام علیکم سمې بابا ښې ځوان شکر الحمدلله طولا خو به ستا د زوی په شان کې و او دلته هغه دې کلي ته په خدمت کې خپل ځان بالکل تمام کړی ځان یې وقف کړی و کلي لپاره تا واورېد او یو هلک خو ډېر خدمتي د قام او د دې ولس لپاره ډېر یو خدمتي سړی و او ښه سړی و او زیاتی ورسره وشو ډېر زیاتی ورسره وشو ینه ورغلی سړی و چې د امین نه دې له ورغلی و چې زه ورسره کښېنم چې یوره ولې ما سره ظلم زیاتی کوې زه یو غریب مزدورکار سړی یم بیا مې ګاونډي چې زما ګاونډي په علاقه کې مې هم ګاونډي په هوټل کې مې هم ګاونډي را سره دی د وروڼو په شان د وخت هم تېر کړی دی باقي رالو په دې کې دې له ورغلی و ګیلې په شکل هغه سره د زوی راووته او زوی پلار ته ورته وویل چې ویې بس سمدستي تیاری وکړي او تولا مو لګېده او سمن حق مو لګېده نو ډېر ظلم زیاتی شوی موږ حکومت ته دا خواست کوو چې ورځ موږ تپوس دې وشي غیره نه ده چې غیره ده زموږ تپوس دې وشي خو که تپوس نه شئ کولی بیا موږ له اجازه راکړئ موږ د خدای ملنګانې بیا هم چې څه کړي او به هم کړي کاکا تاسو خپل عمر هم وهلی دی سپینه ګیلم ده لکه دا نن نسل چې دی دا لکه زی همیشه ډز لپاره کوشش کوي پخوانی وخت خو تاسو لیدلی او ډېر د مینې محبت وخت او هغې وخت باندې روشني واچولې اوسنۍ معاشرې باندې را سره خبرې وکړئ اوسنۍ جي بلکل عطاالله چې ورغلی او سمالحق دی وروره ګیلې نه ورغلي چې یاره دې سړي ته هم چې ما سره ولې ظلم زیاتی کوې ولې را سره نه کښېني ولې فیصله نه منې ولې حق نه راکړې خپل حق باندې دې مړ کړ ډېر زیاتی یې وکړو یو لږي یو ډېر زیاتی ورسره شوی لږ نه پوه شوې او عطاالله چې کوم د علاقه کې تپوس وکوي په دې علاقو کې ورونه یو خدمتي سړی و یو هلک و خو خدای ډېر ښه اخلاق ورکړي د علاقه کې ټوله خفه ده دومره ښه سړی و پوه شوې وسلام دا تاسو واورېده چې دا خلک په خفګان کې دي ډېر په خفګان کې دي د عطاالله په مرګ باندې هغه سره چې کوم په خپل مال باندې په خپل په ګټه باندې د بل نظیر په خپل حق باندې ځان یې بېللی دی پې خو زه به بیا هم دغه ووایم چې دا سپینګیري دا مشران دیو هغه پخوانی وخت هم کتلی دا اوس وخت هم لکه پخوا به چې څوک چا د ګیني ته لاړه په هغې به ډېر زیات خوشحاله شو چې مطلب د ما ته ډېر عزت راکړو ډېر قدر راکړو
خپله خبره زما په لمنه کې واچول او ما ته وایي چې د دې حل وباسه خو نن سبا خو لکه داسې حل جوړ شوی که ته چا ته لاړ شي او ګیله ولوکړي نو هغه ګیله په هغې باندې بد ولګي او په بدن کې ستا خون وکړي یا نه دي پکار داسې چې مونږ هغه خپل هغه شر طرف ته لاړ شو هغه بدیانو طرف ته لاړ شو الله تعالی دې دوی ته هم صبر ورکړي او زمونږ په اعمالو کې د الله تعالی دوستګي راولي چې مونږ د آینده نسل لپاره یو ډېر څه وکړو چې هغه د دنیا او د معاشرې لپاره مثالي جوړ شي والسلام